أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. اللہ پاک بفضل سرا نن 2020 رمضان اول روزه ده او د الله لاک لاک شکر ادا کوو چې الله پاک مونږ له یو ځل بیا دا موقع راکړه چې دا پاک او سپېڅلی عبادت دا مونږ ادا کوو. رمضان لفظ ری میم او ضاد امام راغب رحمہ اللہ علیہ کی مفردات القرآن کے رمضان سوزش ته ویلی شي سخت تپش ته د انور چې هغه خپل انتها ته ورسي نه هغې حالت ته ویلی شي رمض. بیا د هغې نه په وزن د فعلان باندې صیغه ده رمضان دا د مبالغې صیغه ده. څه بنیادي عبادات دي چې هغه الله په دې مسلمان باندې لازم کړي دي مونځ روژه حج زکات. نو روژه په دغه کې یو بنیادي عبادت دی چې یو مسلمان خپل مسلمانی پوره کړي نه دی به روژه د رمضان هغه نیسي. یو حدیث دی صحیح بخاری کې موجود دی هغه صحابي راغی د لرې نه په اوښ باندې صحابي نو هغه ټایم لا خو چې راغی نبي سلم ته وایي چې ته څه وایې خلکو ته ستا دعوت څه دی. نبي سلم ته مختصر تشریح کړی ده نو هغه ورته وایي چې زه دا خبره ومنم کله لا اله الا الله ووایم په ما باندې به څه لازمیږي. نو هغه وایي چې ته به 5 وخته لمونځ کوې او ته به د رمضان روجې به نیسې حج به کوې که چېرې ستا وس بر شو. دا 5 خبرې بنیادي ورته کړي دي. نو هغه وایي ښه بس دا خبره زما او ستا ترمنځ شوه چې زه به 5 وخته لمونځ او د رمضان روجې دا به زه نیسم. قرآن مجید کې الله پاک چې دا د روژې د فرضیت حکم را لېږه نو هغې کې دا وفرمایل چې تاسو ګوره پریشانه کېږئ مه روژه ستاسو نه مخکې په خلکو هم الله فرض کړې وه. نو موږ چې تاریخ وګورو کتابونه وګورو احادیث وګورو نو تاسو به اورېدلي صوم داودي یو ورځ روژه او بله ورځ کوجه د خبرو نه کولو روژه. سیدہ مریم سورۃ آل عمران کې تاسو لوستی شئ. بیا د هندوانو کتابونه چې وګورو نه اغیم او پاسو ورته روژه اغیم نیسي. د خبرو نه کولو روژه مخکې دینونو کې وه لیکن زمونږ په دین کې په اسلام کې هغه رسول الله وسلم د الله په فرمان باندې منسوخ کړی ده. یو صحابي دی هغه انور ته ولاړو او خبرې هم نه کولې. نبي سلم خطبه ویله وي دا څوک ولاړ دی دا ولې ولاړ دی دا پلانې صحابي دی. هغه وایي چې زه به سوري ته هم نه ځم او زه به خبرې هم نه کوم چا سره او زه به خوراک او څښاک هم نه کوم. نبي سلم وفرمایل دته ووایه چې سوري ته شي خبرې اترې دې کوي او د خوراک څښاک دا روژه دې پوره کړي. د خبرو اترو نه کولو دا اوس په اسلام کې د دې څه توک نشته دی. هندوان اوس هم نیسي د
هغې دین هم چونکې د اسلام بګړه هوا شکل دی ځکه چې د هغې دین مطالعه کوي نه په هغې کې د مهدي په هغې کې د دجال او په هغې کې د دغې څیزونو ذکر موجود دی نه پته لګېږي چې دا په یو صحیح دین باندې وو تر دې چې تفسیر ماجدي لیکلي دي چې دا برهمن دا ابراهیم علیه السلام نوم دی دا دی روان کړی دی دا اصلا د هغه اولاد دی دیم الله مني خو هغه سره شرک شریکان جوړي الله ته دی الله پرمیشور او الله میشور ایشور الله د الفاظ دی په کتابونو کې ملاویږي نو د روزې تاریخ هغه کتابونو کې شته بایبل کې لیکلي دي بایبل مقدس دا د هغه کتاب نوم دی چې په هغې کې تورات زبور او انجیل لا ټول په دې کې جمع دي اردو کې پښتو کې انګریزی کې په هره ژبه کې ملاویږي او قرآن نه واضح ده چې خلکو په هغې کې تحریف کړی دی هغې سره په خپل ځای باندې بحث کوو خو بایبل مقدس دغه کتاب دی چې نن سبا بازار کې کم ملاویږي یا یهودیانو سره دی یا عیسایانو سره دی نو پای کې اولډ ټیسټامنټ اینڈ نیو ټیسټامنټ دوا اسی دی غټه نه پيو کې زاړه کتابونه دي په بل کې دا نوې انجیل دي سلور انجیل دي پای کې یو انجیل نه سلور نه په انجیلو کې ذکر شته دی چې عیسی علیه السلام سلوي خروز روزه نیولې و اس نے فاقہ کیا 40 دن دغه عبارت ته دغه روزه باغیم په ګرمه کې نسلا ګرمه کې برادلې مختلف عباداتو مختلفو ټیمونو سره تعلق یې کنه لکه زمونږ د اسلامي عباداتو تعلق د سپومې سره دی د انور سره نه دی شمسی سره نه دی بلکې قمری سره دی داغه نه پس د قسطنطین باچا ډېر وخت پس راغی نه هغه غسړ دی هغه روزه دسمبر ته واړولې شمسی ته واړولې ویوم به دا روزه دا مونږ په سړدی کې نسو بهر کې هغې په دین کې تحریف وشو روزه ډېر بختور عبادت ته او ډېر لوی عبادت ته احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې فضایل هغه په دې طریقه باندې بیان کړی دي ابو هريره رضی الله عنه حدیث نقل دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایلی دي کله چې نبی صلی الله علیه وسلم الله فرمایلی دي رسول حدیث په کتابونو کې دته ویل شي حدیث قدسی احادیث قدسیه او د عام او احادیث فرق دا وی چې د عام او احادیث الفاظ هغه د نبی صلی الله علیه وسلم وی مضمون آسمانی وی د الله وی او حدیث قدسی کې مضمون هم د الله وی او الفاظ هم د الله وی نبی په حدیث قدسی کې او په قران کې څه فرق دی نو محدثین هغه فرق لیکي چې احادیث قدسیه او په قران کریم کې فرق دا دی چې په احادیث قدسیه باندې منځ نکېږي او قران کریم تاسو مانځه کې لولې فقرؤ ما تيسر من القرآن محدثین دغه فرق لیکي نه دا حدیث قدسی دی الله فرمایي چې دا ابن آدم هر عمل د پاره دی کل عمل ابن آدم له الا الصيام سوا د روزې نه زبدل د دې بدل ورکوم او صيام چې دی روزه صيام لفظ صاد و میم نوته دی صاد و میم باب نصارا صاویما او دا د اجوف واوی نه دی د علم صرف مطابق دا لفظ اجوف واوی دی بیا پدې کې اعلال شوی ابدال شوی دی دا و پدې کله یې راځي او کله و راځي کله دا سوام دی پسل کې بیا صيام ته جوړ شو علم صرف دغه وی پدې کې نبی سلام فرمایي چې صيام دا ډال نه چې کله پتا اوسه کې د وطن روزي ناغه د بد ردی نه وي ان د اوړې پوړې غلط کارونه کی فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب دا ادب د روزه قران کې نبی صلی قران کې الله فرمایلی دي چې روزه به تاسو د سحر شروع کې چې کله د سحر نه به شروع واجبې چې کله رڼایي نی خوره شوی په پلنو باندې په اسمان کې رڼا نی خوره شوی صبح صادق وته وي هغه ټیم به تاسو خوراک بن کې او کله چې
نور ډوب شي ثم اتم الصيام الى الليل نبی روزه ماتوي قرآن خو د شپې د خطو ذکر کړی دی او شپه چې خیجی شروع د هغې د ماښام نه کېږي نه خلک اذانونه کوي نه عامو خلکو د هغې نښه هغه د ماښام اذان هغه مقرر کړی ده کني د قرآن مطابق د دې د بانګ سره د ماتولو سره د روژې د ماتولو د ماښام بانګ سره تعلق نشته قرآن وی ثم اتم الصيام الى الليل روزه ورسوي یا د شپې خطو پورې نه هغې کې هم آداب بیان شوي دي چې روژه کې ته د ورځې به ځان د اکل و شرب او د خوراک او اسکاک نه او د ازدواجي تعلق نه به ځان ساتي د شپې هغه بیا جایز دي چې شپه وخته نو خوراک اسکاک او دغه تعلق ازدواجي جایز شو نبی سلام حدیث کې هم فرمایي چې د یو تن روژه وي په تاسو کې نه هغه د بد ردي نه وي نه د هغه غلط کارونه کوي که دته یو تن کنځلو کی یا د سره جګړه کی نه دی د ورته وایي چې زه روژهدار یم انی صائم ځکه چې روژهدار سړی کنځل نه کوي هغه سپکه خوله نه خوځي نبی سلام فرمایي چې په هغه ذات مې د قسمي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك د روژهدار د خولې نه چې هغه وږم خیږي وږم د لوګي د لاسه دا د الله په نسبت باندې د مشک او د عنبر نه زیات محبوب دی او زیات هغه ته پسندیده دی او د روژهدار دوه خوشحالي دوه یو خوشحالي هغه ټایم چې کله دی روژه ماتي او یو خوشحالي دته به هغه ټایم ملو شي چې کله د خپل رب سره ملاقات وکي او هغه د دنه د په روژه باندې خوشاله وي بل حدیث صحیح بخاری نبی سلام فرمایي چې یترک طعامه وشرابه وشهوته من اجلی زما د بنده الله فرمایي چې ګور زما د وجه خوراک پرېښې ده ګوره زما د وجه اسکاک پرېښې ده زما د وجه د شهوت او لذات پرېښي زما د وجه نو روژه زما شوه زما دپاره د الله وي د زما دپاره نیولې ده زه بدله د دې بدله ورکوم سوچ کوه الله وي زه په خپله دله د دې بدله ورکوم بل حدیث صحیح مسلم چې هر نیک عمل د بنی آدم د نیک انسان الله د هغې لسچن د نیکۍ ورکوي تر 200 پورې الله فرمایي چې روژه ده که نه د دې اجر به زه په خپله ورکوم 200 بدلی سي د دې نه به زیات زه په خپله ورکوم او روژهدار سړي حیثیت تاسو په آخرت کې کتلی دی یو باب دی باب د جنت د دروازو نه یو ور دی هغې ته وایي بابو الریان دا روژهدار خلک به په هغې باندې ځي حدیث دی صحیح حدیث دی په دې باب کې متفقن علیه صحیح بخاری او صحیح مسلم کې د یو راوی نه نقل دی نبی سلام فرمایي حدیث تفصیلی دی زه د فایدې دپاره وایم ټول من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبد الله هذا خیر فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه چا چې خرچه کړي زوجین جوړه یعنی دو لونو باندې یتیمانو باندې د الله په لار کې د تبا आवाजونه کیږي د جنت دروازو نه اے د الله بندا دا بهتر دروازه دې ترازه نو څوک چې د مونږ گزارو نه هغه ته आवाज کیږي د مونږ د دروازې نه څوک چې د جهاد والو نه هغه ته د باب جهاد نه आवाज کیږي څوک چې د روزي والو نه د روزي نیولې دي د ته د باب الریان نه आवाज کیږي دعیا من باب الریان حدیث دغه ده څوک چې د صدقې والو نه هغه ته د باب صدقې نه आवाज کیږي قال ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر صدیق فرمائل بی ابی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورت فهل يدعى احد من تلک الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم ابو بکر صدیق تاسو کو اے اللہ رسول آیا داس یو تنشته دی چې هغه ته د جنت د ټولو دروازو نه आवाज وکړي شي هغه بس کوي نبی سلام فرمایل او کنه هغه ته تا ته आवाज کیږي د جنت د ټولو دروازو نه ابو بکر صدیق دا یو سیب دی په دغه باندې نن سبا دا ډېر ویډیوګان راځي فیسبوک باندې یوټیوب باندې
هغه صحیح بخاری او د صحیح مسلم هغه مجمل او نیمګړی حدیث براخلی یو صحابي په دیوال پورې لګي کله بل صحابي دیوال پورې لګي دا د خمینی په لار روان شوی د خمینی کتابونه کتلی دي او مجمل حدیث په نقل کوي وې د ډېر ظلم کړو ابو بکر صدیق دا خبره زده کړه د موږ د ایمان خبره ده جوابونه زده کې علمی جواب بکو علمی چا د سپک سپور نه وایو العواسم والقواسم دي علما وګوري زدا غینه جواب کوم ناغوی ابو بکر صدیق ډېر لوی ظالم وي ګوره فاطمه سره ډېر ظلم کړو هغه په جیداد کې سنو ور کړی دا سی کړو صحیح بخاری حدیث پتا سو ته پیش کی دا خو جی صحیح مسلم کې صحیح بخاری کې فاطمه راغله و هغه ته ایسه وخته هغه ته وی چې ایسه نه کی حدیث په پیش کی بالکل فاطمه بی بی راغله و هغه غوښتنه کړې و نو ابو بکر صدیق ته فرمایل چې ستا والد سے فرمایلی دي چې انبیا هغه جیداد او دغه دینار او دغه دراهم نه پرېږدي او انبیا او نه چې کم دراهم او دینار پاتې شي هغه صدقه هغه صدقه ده هغه بیا سنې دی ویلې تلې ده دلته په بعضې حادثو کې دا نقطې نقل دي چې ګوره هغه ده هغه نه خفه وه خبرې ورسره فاطمې خبرې نه کولې او بیا فاطمه ته دومره خفه وه چې حضرت علي هغه د شپې خخه کړه خو ابوبکر ته ونه وی د جنازې دا حدیث پتا ته وي دا د صحیح بخاری مخ چې دا وګوره صحیح بخاری دی پلان کې صفه ده او پلان کې جلد دی زمون خلک سادهګانې مطالعه نه کوي سنن الکبرى کولو کا د بهقي سلورم جلد بدې کې کولو کا هغه کې د شعبینا مرسل روایت نقل دی او شیخ الحدیث ابن لیکلی په معرفت علوم حدیث کې د شعبی مراسیل هغه صحیح وي هغه فرمایي چې ابو بکر صدیق راغلی او فاطمه له وغیرہ ذاکړه و نه غته رضا شي و او دغه خبره چې د شپې خخه کړې ده هغه فاطمه وصیت کړو چې تما د شپې خخه کړه حیا د وجه دا اعتراض چې حضرت علی بیعت نو کړي دا دروغ دی سقیفه بنی ساعده کې هغه تللی دی او هغه د ابو بکر صدیق په لاس بیعت کړو البدایه والنهایه کولو کله البدایه والنهایه کې ابن کثیر لیکلی دی دا ابو بکر صدیق خلک نه معاف کی لګیا دی باغ باندې توري لګي ناغه دغه بیعت هم کړی دی او دویم بیعت بیا پس د فاطمه د وفات نه وکړو فاطمه بیبي نبی سلام د وفات نه پس شپږ میاشتې پس وفات شوې ده شپږ میاشتې پس دا د نبی سلام زیر ورګړو وږي کې نزو خدای الزامات په ابوبکر صدیق باندې خلک لګي خمینی کتاب لیکل دی نه پای کې اول لیکلي فارسی کې رشتہ د موږ سره چې ابوبکر صدیق دا مخالفتونه کړی د قران یو دوا درې سلور بیا عمر فاروق راغسته یو دوا درې سلور 15 بیا عثمان یو دوا درې سلور 15 خلکو دې بګو ته کړی دي او د ځان نه لګیا دي چولټ درو هغه کتاب اردو او پښتو بیا دې نور خلکو په مختلفو نمونو سره مواد ټول دلته نه اوچتي ټول مواد دغه ځای نه اوچتي د خمینی د کتاب نه بهر کیف ابوبکر صدیق ته نبی سلام زیر ورکړی دی هغه مرتد نه دی هغه گمراه نه دی د حدیث تاسو ته ما ولستو باب الریان کے بل حدیث نقل دے متعلق نبی سلام فرمائی ان فی الجنت بابا جنت دروازوں کے دروازہ دا یقال له الریان اغیت الریان ویلی شیم پدی برو جدار ورن نوزی پدی برو جدار ورن نوزی ددی رو جدار نه علاوه پدی باندې هیڅوک نه ورن نوزی ښا نسنګ چې دا روزدار پدی داخلي شي الله نبی سلام فرمائی نه هغه دروازه بند کړی شي بس بیا په دې کې نور څوک نه داخليږي کم انسان چې روزه نیسی کنه نبی سلام فرمایي چې یو ورځ یو انسان روزه ونیسي دغه روزه د برکت الله پاک او یا کاله د جهنم د اور نه لري گئی او یا کاله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا خريف مدة سير 70 عاما
د اویا او کالو په فاصله باندې د مخ الله پاک د جهنم نه اخواړي. د روزې ډېر برکات دي. د رمضان نبی سلام فرمایي چې کله رمضان براغی کنه حدیث ته اذا جاء رمضان نبی سلام فرمایل چې رمضان راشي د جنت دروازې هغه کلوکلی شي وغلقت ابواب النار او د جهنم دروازې بند کړي شي وصفدت الشیاطین او شیطانان اوتړلی شي. شیاطین الله اوتړي ښه بهر کیف د الله پاک شکر ادا کو چې الله پاک موږ له توفیق راکو چې د رمضان میاشت زموږ نصیب شو او موږ به کوشش کوو. دا حدیث ما دې د پاره ویلو موږ تاسو ټول مسلمانان یو چې دا رمضان موږ په خیر خیریت سره او په صحیح طریقې سره د دې عبادت ادا کو. دا معمولی خبره نه ده. په دې کې د انسان نه ګناونه روجيږي ګناونه پاکيږي او دا ډېر غټه موقع الله پاک موږ راکړی ده. راځم شه کسان چې بار دین دنه سپونه ډکه